خو د دنیا د عیش عشرت د دنیا د خواهشاتو د فیسبوکونو د انټرنیټ د کرکټ او د فوټبال نه وزګارېږئ خو هغه مسلمانانې ښځې چې د هغې نه به مسلمانان بچي پیدا کېده نن زما او ستا د جهاد د نه کولو د وجې نه هغې نه یهود نصوارا اسرائیل پیدا کېږي عزتمندو عرض مې دا کوه چې د الله رسول مجاهد و د الله رسول داعي و د الله رسول عالم و مونږ به چې کومه دعوت کار به کوو ما او تا به د جهاد مجاهدین به م یو په ما او تا کې به عالمان هم وي خو مخالفت به د هېڅ چا هم نه کوو صحیح ده انشاءالله او بله خبره دا واورئ په اسرائیلو کې دا بیل پاس شو مسلمانه نوجوانه ما له خو افسوس په دې باندې راځي چې د اسرائیلو نوجوانان د مسلمانانو په ښځو باندې په بیت المقدس کې په د وسپنو په ډانګو باندې ګزارونه کوي او ته په آرام سره په خپل کور کې خوب کې اسرائیلو کې دا بیل پاس شو یو نوجوان دا کله میټرک وکړي دا هېڅ یهودي ته نشي تللی تر څو چې دا 2 کاله عسکري ټریننګ حاصل کړي دا ټریننګ به د څه شي خلاف حاصلوي دا به د مدارسو خلاف حاصلوي دا به د مساجدو خلاف حاصلوي دا به د علماو دا به د قرآن او د حدیث او د مجاهدو خلاف حاصلوي مسلمانه تا ته د الله حکم دی واعدت لهم ما استطعتم من قوه چې څومره درنه کېدی چې د کفر خلاف قوت طاقت حاصل کړه دا په دې حکم باندې د الله عمل کړلی نه دی دی کړی عزتمندو په اسرائیلو کې دا بیل پاس شو چې یو سړی کله سرکاري نوکر دی د دې نه تنها نه به کټاوی کېږي دا به د څه شي خلاف دا روپۍ استعمالېږي عزتمندو په افغانستان کې چې کله نیټو افواجو جنګ کاوه که نه نو دا مجاهدین چې ورسره جنګېده په دې باندې څه مټایان نقد تقسیمول په میدان جهاد کې او نه ورته غاړو څه څیرې ورغوستولې مونږ چې په افغانستان کې د نیټو افواجو نه ازادي واغسته او نیټو افواجو ته شکست ورکو نو د دې چا د چې کومه دی د 14 لاک شهداو قربانۍ دي د 14 لاکه شهداو قربانۍ دي د زرونو کونډو یتیمانانو چې کومه دی آهونه وو چې الله رب العالمین واورېده او نیټو افواجو ته په افغانستان کې شکست ورکو عزتمندو نن ګورې هم یاندې چې کومه شنډې شوي نه دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحبت کې د حضرت خنسا رضی الله عنه په شان میاندې ژوندۍ وې او د هغو داسې زامن زېږول چې میدان جهاد ته به وته 4 به شهیدان کېده نو نن هم الحمدلله هغه میاندې ژوندۍ دي د جلال الدین حقاني 4 زامن الحمدلله په میدان جهاد کې شهیدان شو او په دې د الله شکر ادا عزتمندو عرض مې دا کړه چې مجاهدین چې په افغانستان کې جنګېده برطانیې چې کومه دی فنډ ورکاوه نیټو افواجو له چې مسلمان وجنه اقوام متحده موږ له فنډ ورکاوه چې مساجد ورانوه ورلډ بانک ته موږ چې کومه روپۍ ورکولې چې په علماو باندې بمبار کوه دغسې چې کومه دی IMF هم موږ له روپۍ ورکولې چې په مسلمان باندې بمبار کوه عزتمندو له مسلمان سره ستاسې مالي تعاون والحمدلله چې 40 روپۍ ورکوي چا 100 روپۍ ورکوي چا چې کومه دی 100 روپۍ ورکوي الحمدلله نن په اسلامي نظام کې برپوري سره او واحد دا د افغانستان ځمکه ده چې نن په اسمان کې الله خوشحاله دی په مخ د ځمکه فرشتې چې کومه خوشحاله دي په مخ د ځمکه ځناور خوشحاله دي هغه ځناور چې هغه ګوره په اسلامي خاوره کې پاتې کېږي هغه هم خوشحاله دي قسم په الله نن الله رب العالمین په اسمان کې خوشحاله دی په مخ د ځمکه د الله قانون نافذ شو دا واحد د افغانستان ځمکه ده ګوره په دې خبره ځان پوه کړئ او الحمدلله دا به خورېږي د شام ځمکه ما ازادېږي سرزمین الانبیا ورته ویلی کېږي نن چې یوکرین او روس په خپل منځ کې ونښاته دوی به مشترکه په شام کې د انبیا علیه الصلاة والسلام په قبرونه بمباري کړوه څه کم 4,000 انبیا په هغې کې دفن دي عزتمندو عرض مې درنه دا کوه چې الحمدلله ګوره مونږ په خپل کورونو کې نشو کېناستی الحمدلله زموږ ملګرو قربانۍ ورکوي ولزیب شهید رحمت الله علیه د علي اوسېدونکی و په سرینګر کې دفن کړی شو عطا الله شهید رحمت الله علیه چې کومه د ګرګټ د دیر اوسېدونکی ولاړ په سرینګر په وساره کې دفن کړی شو مونږ ته هغه شهدا یادېږي غازي شهید رحمت الله علیه په تېره شوې روژه کې زما سره راسره و نیټو افواجو را باندې بمبار وکړو 11 مظاهره یې وغورځول او 11 ملګري شهیدان شو بیګانه غازي شهید رحمت الله علیه راسره جماعت یې وکړو سهار له چې ورغلم په خپل کټ کې ټوکړې ټوکړې پروت کچۍ لوریانې سر ته ولاړې وې بابا جانه مونږ دې چا ته پرېښود ما خو به د خپل بچي دپاره د پیزار غم کړی ما خو به د خپل بچي دپاره د جامې غم کړی خو د هغه شهید بچی به څه کوي د هغه شهید کونډه به څه کوي چې پلار د اسلامي نظام دپاره خاوند د اسلامي نظام دپاره قرباني ورکړي عزتمندو اسرائیل یهودیان دا خپل فخر ګڼي چې زما مال دا د مسلمان خلاف استعمال شي زما مال دا د مساجدو د علماو خلاف استعمال شي عزتمندو عرض مې درنه دا دی چې د رمضان مبارک میاشت تاسو به سرسایه ورکوئ چې چا له الله رب العالمین استعداد او وس ورکړی هغه به هسې عام مسلمانان به هم سرسایه ورکوي څوک دی چې کومه د علماو له ورکوي
څوک به غریبانان او یتیمانان نه ورکوي نو دا مجاهد هم ستا د مال چې کوم حقدار دی کال سر به ستا په مجاهد به ستا په مال باندې جنګیږي اسلحه به اخلي خوراک به کوي سفر به کوي میدان جهاد ته به وځي ستا به پکې برپور ایسي عزتمندو ستاسو د تعاون دا دی که چاله الله رب العالمین د زکات د مال چې کوم دی وس ورکړی نو مجاهدین له زکات هم صرف یې وضاحت وکړي نور زموږ سره الحمدلله مولانا مسعود اظهر صاحب زه په خپله پیژنم چې د دې دیر په ډاکخانه باندې هغه خلک چې صوفي محمد په دور کې شهیدان شوي دي اکثر مرګري پکې د شرینګل دي 13 مرګري غالبا هغه له چې کوم دی مولانا مسعود اظهر صاحب هغه وظیفه رالیږي په ډاکخانه باندې مونږ راخلو مونږ د هغو کونډو یتیمانانو ته رسوو عزتمندو د خپل واز نصیحت په یو شعر سره ختمول غواړم مرګرو ما درته پیغام د بیدارۍ درکړلو مرګرو ما درته پیغام د بیدارۍ درکړلو که نن مو سترګې رڼا نه کړي نو رڼا به نه شي یعنې د کفر راخوري دي د څلور طرفه یعنې د کفر راخوري دي د څلور طرفه که نن مو وینې بلې نه کړي نو رڼا به نه شي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الله رب العالمین د ستاسو ناس په خپل دربار کې قبول او منظور کړي